ویډیو ما اړولک شان صبر وکړه. نن د سره داسې یو اهم خبر شریکومه چې د هغې د وجې ته د یوې غټې بیماري او د یو غټ مرض نه بچ کیدی شي. هر انسان چې په هغې باندې خپل حسن ګران دی، ستا دغه حسن، ستا دغه چمړه، دا هم د دغې بیمارۍ او مرض نه بچ کیدی شي. ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا د خپل ملګرو سره د ثواب په نیت شیر کړئ. د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی: لا تغتسلوا بالماء المشمس فانه یورث البرص. وایي تاسو په هغه اوبو باندې کوم چې په نور باندې ګرمې کړی شوي په هغې باندې غسل مه کوئ، په هغې باندې مخ لاس مه وینځئ، په هغې باندې اودس مه کوئ. وایي ځکه دا برګی مرض لګوي. او برګی مرض یو داسې بیماري ده کله چې هم په یو انسان باندې ولګي نو هسې د انسان هغه فطرتي کرکه وي چې بیا د هغه برګي والا سره لاس ملاول ورته خوند نه ورکوي، هغه برګي والا ته رشته ورکول هغه له خوند نه ورکوي. پخوا کو تاسو خیال ونو چېرته په زرو کې به داسې یو کس میلاو شو چې په هغه باندې به برګی مرض لګېدلی وي، لیکن نن سبا به تاسو په سلو کې داسې کسان میلاویږي چې په هغې باندې به برګي مرض وي. وجه څه ده؟ نن سبا که موږ او تاسو وګورو زموږ ټینکۍ هغه د پلاستیک جوړې دي، په هغې باندې نور لګي، د ګرمۍ موسم دی، دغه رنګې پیپونه چې کوم راکوشي وي دي هغه هم د اوسپنې دي یا د پلاستیک دي، په هغې باندې نور لګي، په هغې کې اوبه ګرمې شوي نو دغه اوبه راوالو اودس پرې وکړو یا پرې ولامبو یا بل څه، نو د هغې د وجې که نن سبا موږ وګورو نو په سلو کې به تاسو ته کسان داسې میلاویږي د جناب محمد رسول الله خبره خو نشي دروغ کېدلی، په هغې باندې برګی مرض لګېدلی وي. نو خپله هم د دې نه اجتناب وکړو، خپله هم دې سره احتیاط وکړو او نور خلکو ته هم دا خبر ورسو. کله چې هم موږ راشو اوبه ګرمې شوي وي نو په کار چې موږ بمبه کولاو کړو، اوبه ښه وبهیږي، تازه اوبه راشي، په هغې باندې اودسونه وکړو، په هغې باندې مخ لاس وینځو، په هغې باندې خپل غسل وکړو او د دغې برګي مرض د دغې بیمارۍ نه دا خپل جسم او دا خپل چمړه دا ترې نه وساتو.